شخصیت شیخ الحدیث استاد الحدیث حضرت مولانا عطیع الله صاحب د چمن علامه عبدالغنی ټاون رحم الله چې کومه جامعه اسلامیه مدرسه ده د هغې شیخ الحدیث دی او ماشاءالله دی زموږ ځای له د راتګ کړی دی او موږ د ده ډېره شکریا ادا کوو او موږ د ده دپاره حجامه چې د هغه ورلګو حجامه چې د هغه خو یو سنت علاج دی شیخ صاحب حجامه تا ته به ماشاءالله دی تر موږ د حدیثو په رڼا کې ډېر ښایسته معلومات دي و حکیم صاحب الله تعالی دې وساته حجامه چې ده دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت عمل دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې دپاره خپلې ورځې ټاکلې دي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې د علاج ډېر تاکید او تایید کړی دی او اوس په جدیدو علاجو کې هم د دې افادیت ډېرو خلکو ته ښکاره دی بیا خو ماشاءالله تاسو دغه د نیت تاسو د حجامه لګوئ که په دې کې دا نیت وسي چې دا د پیغمبر علیه السلام یو سنت موږ ژوندی کوو بیا خو به الله تعالی انسانانو ته شفا هم ورکوي او تاسو ته به الله د سنت د احیا اجر هم درکوي نو موږ هم د حجامې په نیت راغلي یو دا دې تا حجامه راولګوله بس الله دې ماته علاج راکړي الله تعالی دې تا ته دغه اجر او ثواب درکړي بالکل شیخ صاحب لکه تا چې ویلې د زما چې کوم نیت او جذبه ده وختي ماته یوه خبره کومه دنیا رزق چې دی هغه پر مقدر دی زما چې کومه اراده ده هغه د خدمت زما جذبه چې ده هغه د خدمت ده ولې په خدمت باندې الله میلاویږي بیا په حجامه چې کوم ده دا یو جدید طریقه علاج چې دی هغه قدیم زوړ علاج دی 5000 کاله مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې سره شو دي د کلو سره شو دي مګر اوس نن وخت کې چې کوم دی په جدید طریقه باندې کیږي بیا حجامه چې کوم د هغه په نوو اوزار سره وسي په ښایسته طریقه باندې وسي بس دا زموږ لپاره ډېر غټ سعادت دی او ډېر غټه خوشقسمتي ده بیا مختلفو ځایو کې چې موږ کوم حجامې لګو او په مختلفو طریقو باندې لګو په نوو اوزارو سره لګو دا د الله تعالی فضل و کرم دی موږ په هر حال کې د الله تعالی ډېر شکر ادا کوو او موږ د حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا عطیع الله صاحب موږ ډېره شکریا ادا کوو چې زموږ ځای له راتګ وکړي دا زموږ دپاره د سعادت ذریعه او سبب دی